بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متنصیحت کئی ورته وی فرمیل چې بچیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ د عمر په لحاظ سره وړي کو ځکه چې دی وی چې مده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې لس کله خدمت کړه ده او په دې لس کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې رزق پکړه نه یا سره دې چې د مهره یو چاروي صحیح نو ټیک ونو او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مت د سچره نه دی ویلي په خپل لاسه کولې چې مت نه دی چې دا چار دې د سویلو او د دې د سویلو نو کړه نو دای فرمی چې مت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نصیحت وکړو چې بچیا ان قدرت کچری دې تو طاقت وي ام تصبح وتمسیا چې ته سبو ویګا کې په داسې حالت شي وليس في قلبك غش لاحد چې دې تو پر څه دې چا سره نفرت نه بغض نه کینه نه وي. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمی چې یا بنی وذالک من سنتی ای بچیا ته دا سایو کا چې زړه صفا لرا چا سره بغض نو سه یغه ملرا کینا ملرا و ای بچیا د مو سنت د مو طریقات ومن احب سنتی فقد احبنی نو چا چې د مو د سنت سره محبت کو د سړی په حقیقت چې د مو سره محبت کو ومن احبنی کان معي فی الجنه او چا چې د مو سره محبت کو د سړی د مو سره په جنت شي کوي بل دا سمره غټه خبره ده او دا چې د زړه صفوي ډیره مشکله ده په دې نفرتی نه دی په دې بوز او کینه ده او به بنیاد وي او په داسې چې دی خبرې سره بنیاد وي او په بنیاد هر یو سړی لګیا ده په کینه او بوز باندې خدا دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت نه د جنت ته دخول نه د خلق محرومیږي. په یو موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي ته نه وېته او د مسجد نبوي په یوه دروازې طرف ته اشاره کوي او صحابه کرام ته وی چې دغه دروازې ته کسي چې د مونږه بعد کیم صحابي نوځي د جنتی صحابي ده. صحابه کرام ډیر مشتاق دي دیتا ګوري چې دا کیمیو خوش قسمت انسان ده چې لږ ورته د حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ په دروازې نه ویته صحابه کرام ډیر په تیزی سره وراله. عبد الله ابن سلام مشته او چې دا کیمیو د عمل د چې ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دنیا کې د جنتی ولې خوشخبری په دی عبد الله ابن سلام ته چې زګوډه راځي انسان او کېدای شي په دوه خبرې په مششتاته سره زه ډېر کوشش کوم. یو خدای چې زه ډېر په احتیاط استعمال کوم ژبه به احتیاطي نه کوم نن د ټول په دنیا کې چې د سیمرا نقصان د ژبه د لوسه هر یو سړی د بل د خلاف ځاګیږي خدای کوی چې کچېره مته د مو خبره چې نه راسي چې ته پته نه لګیږي نو هغه خبره په څه شي د نو سبب هوي چې د خندقه وېږ دي خبره خوراسيږي پټېږي خنا خدای دا غاني نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبرې ضمانت غوړي چې کچېری یو سړی مته د دوه شی ضمانت ورو په جنت ضمانت ورکړي او پیغه شی یو ضمانت څه شي د ژبه چې صحیح استعمال کړي نن د ژبه صحیح استعمال نشته. عبد الله ابن سلام وی چې یو خبره ده چې زه د ژبه استعمال ډېر په احتیاط سره کوم به احتیاطي نه کوم او بل دا چې زړه د کینې او د بغض نه د نفرت نه دغه نه صفه لري د شي مې کوشش دی. الله دې عمل کوي توفیق امين. الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى